بسم الله الرحمن الرحیم. پښتانه چې کوم دي 40 کاله د جنگ بعد د قلم کتاب ترالي و تعلیم ترالو، لیکن ودی ته تر اوسه دا نه در معلومه چې تعلیم حقیقت سره کوم ورکول کیږي. نن موږ په یو داسې ټاپک باندې آغاز کوو، سٹارټ اخو چې په هغه ټاپک دا دی چې زموږ په پښتانه چې کوم دي هغه خپل بچان چې کوم دي هغه تعلیم اسکولو ته خیر واچي تعلیم پکې، لیکن یو ورځم په دې کې دا احساس نه دی پیدا شوی. ډېر کم والدین دا رقم دي چې هغو کې صرف دا احساس شته. په اکثریت والدین کې بالکل دا احساس ګسسته نه چې دی د خپل بچي زیرمه وکړي، په خپل بچي پسې ولاړ سي، سکول پسې ورسي او په سکول کې پوښتنه پسې وکړي چې آیا دا زما بچی سبق وایي که نه وایي، او بل ماښام ټایم کور ته د کاپۍ وګوري، کتاب یې وګوري، یو بل هوم ورک یې وګوري چې ګسه دی سبق وایي که نه وایي. بل دا دی چې دی دا پښتانه مور پلار کې بالکل دا بالکل څه سوچ شته نه چې دی دا وګوري چې دا زما زوی د چا سره کښېني، د چا سره ناسته ولاړه کوي. نو په کار خو دا شی دی چې د پلار بې حیثیته پلار د خالي د یو بچي دا حق نه دی چې تا اسکول ته واچوي، بس بیا ګټه ورسته په پیسو پسې ورکې ګټه کاروبار کوي، تا اسکول ته په لاس ورکړی دی. اسکول چې کوم دی اسکول خو به یې څه به خیال وساتي، لیکن اکثریت خیال به ته ساتي. ته به د دوی د ده په باره کې فکرمنده کېږي، ته به د بچا ته به دا ګورې چې آیا دا زما بچی چیرې کښېني، چیرې ولاړېږي، سبق وایي که نه وایي، د چا سره ناسته ولاړه کوي، دی چې که موبایل استعمالوي، غلط استعمالوي، صحیح استعمالوي. او دا رقم د تربیت په حواله سره باید چې پلار چې کوم دی ضروري شی دا دی چې پلار د خپل بچي ته پراپر ټایم ورکړي. که ته چیرې غواړې چې ستا بچی تر یو ځایه ځان ورسوي، بیا لازمي شی دا دی چې بیا به ته خپل بچیانو ته روزانه 1 غنټه ټایم ورکوې، 1 غنټه 2 غنټې به روزانه به د خپل بچي ته ټایم ورکوې چې دا ستا بچی ستا تر نظرو لاندې وي، ستا تر سترګو لاندې وي، چې دی ته معلوم سي چې یاره دا زما پلار په زما نګراني کوي. نو بیا دی سبق وایي، چونکې دا کوچنی دی او نابالغه دی یا چې کوم دی کشر دی، دونه عمر نه دی پر تېر سوی، دونه سمج نه لري، سمج بوجه نسته. د دې په حواله سره دی چې کوم دی د غفلت شکار دی همیشه، او دی چې کوم دی سره نه په خلاصېږي چې پر کومه خوا ولاړ سم، پر کوم څه وکړم څه نه وکړم. دا بچی د خپل پلار ته وګوري چې زما پلار چې کوم دی هغه زما نګراني کوي، پر ما باندې ګرځي، زما دپاره اسکول ځي، نو بیا دی چې کوم دی سبق بیا دی وایي. ضروري شی دا دی چې به ته ستا په بچي په اړه کې ته فکرمنده سئ، اسکول پسې ورځه، په اسکول کې سبق وایي که نه وایي. د دې په حواله سره چې دا ستا بچی ستا به حیثیت پلار څه ذمه داریانې دي، ته به اسکول پسې ورځې نه به پسې ورځې، ستا به په حیثیت پلار کور ته به د ده نګراني کوې که به نه کوې، روزانه به درته وخت ورکوې بچیانو ته که به نه ورکوې. او دې دپاره موږ یو سلسله روانه کړې ده. اول انټرویو موږ اخیستې ده د ګورنمنټ ماډل های سکول پرنسپل کلیم الله صاحب څخه. دی د والدینو په باره کې، د والدین د ذمه داریانو په باره کې دی څه وایي. راځئ د انټرویو. زموږ معاشره چې د پښتنو معاشره 40 کاله په جنګ په جدل کې ووهله، موږ ظاهره ده چې په کوم قوم کې جنګ شروع وي هلته مثبت سوچ کم وي، منفي سوچ زیات وي. اوس دا ټیم موږ پښتانه چې یو هغه تعلیم ته رالو، لیکن دا نه پېژنو چې زما بچی خو ما په سکول کې اچولی دی، نه پلار په زوی پسې ورځي، نه پلار په چک بیلنس پر ساتي، نه کور ته دا یو ورور ورته وایي، پلار ورته وایي چې باید ته سبق وایې که نه وایې، ته ماښام ټایم ستا کتاب ته راواغځې وګورم. دا والدین ته دا معاشرې ته ستا څه پیغام دی چې موږ خالي اسکول د دې نوم د کوچنی راواستوي اسکول، لکه د دې نوم هم دی چې په اسکول پسې ورسه، په چک بیلنس یې وکړه، که هغه سرکاري اسکول که هغه پرایویټ اسکول دا که د دې نوم دی چې ورسه باید ته راسه د خپل بچي پسې ماښام زه پوښتنه پر وکړم. دا شان کول پکار دی که نه؟ د والدین څه ذمه داري جوړېږي په حیثیت یو پلار؟ والدین خاص کر زموږ والدین پښتانه والدین په بچانو پسې حال نه کوي. زه هر والد ته چې سکول له راځي زه هغه ته دا وایم پکار دا ده د دې شر او د دې فساد په دور کې ته 24 غنټې ستا د زوی په ټایم ټیبل ته خبرې چې زما زوی اوس چیرې دی، زما زوی اوس څه کوي. ما له یعنې یو دوم یا د اتم هلک د شپې په 2 بجې وایس کال راکوي، وایي سر څنګه یې وایم هلکه ته چیرې یې؟ وایي سر زه زما د انډیوالانو سره ناست یم. اوس ته د دې څه اندازه ولګوه چې زموږ پیرنټس دومرې غفلت کوي چې دی د خپل بچي تر کنټرول د بچی کنټرول څه نه دی وتلی، دا د ده کمزوري ده. دی وایي زه دکان کوم، دی وایي زه ګاډۍ کوم. ته که دکان کوې، ته که ګاډۍ کوې، ته که کاروبار کوې، که ستا یو بچی ناسالي سي، دا ستا ګرد د بزنس ستا ګرد د شیان دا به په درورمي، دا به د ده په ناسالیتوب کې ځي، ته به برته بیا پریشانه یې. ضروري دا ده
هر والد چې دی اول زه پلار یم زما بچان دي ته یې ابل دی موږ ته پکار په دې باره کې زه د پنجابیانو مثال ورکوم. پنجابیان په خپله چې هر څو مصروف وي دی په خپله سهار یو ورکشنۍ وړي د سکول په ګیټ کې شی کوي بیا شهر کار کوي بیا غرمه برته د سکول ګیټ له ورځي د خپل بچی دی په خپله د دا ګیټ څخه اخلي برته کور ته وړي. زموږ د پښتنو بچان ماړه به هم وي ګزاره به هم کوي د بچی دی په دې نه دی خبر چې سهار زما زوی په چش کې ځي ما ته لاس را کړی تا ته لاس ور کړی یا بل ته لاس ور کړی یا څنګه دی راغلی بیا دی په دې باندې سچوټ نه وایي چې باید د زما زوی په واپسي کې د سکول په دا بجې چټي کېږي د زما زوی کور ته رالی نه رالی ډوډۍ وخوړه نه وخوړه د ډوډۍ باندې زما زوی بیا ماپښین چش کوي بیا مازګر چش کوي بیا ماښام چش کوي. دا ګرده خبرو ته سوچ کول پکار دی د خپل کوچني ټایم ټیبل ځان ته معلومول پکار دی که چیرې دا موږ ته نه کوي معلوم د شر دور دی د فساد دور دی موږ ته به د خپلو بچان د وجې بیا د پریشانۍ ښکار یو. لہذا دا شی ډیر ضروري دی چې د کوچنیانو باندې موږ حال کوو موږ د دوی ټایم ټیبل موږ ته رامعلوم وي. او دویم سکول له ورتګ خو نو انتهایي لازمي دی ټیچر څنګه وانګ انتهایي لازمي دی دا ګورنمنټ که پرایویټ دواړه شی بالکل زه دواړه شی یم په کار دا د دلته ایجوکیټډ والدین سته هغه په کار د خپل بچانو کورس ګوري کاپیان یې ګوري شیان یې ګوري بیا د هغه متعلق د سکول جواب طلبي کوي او سکول ته بیا دا پکار ده چې د والدین تنقید په ورین تندي باندې والدین راسي عزت ورکي د چای ست ورته وکي په کرسي کې کښېنوي په عزت یې کښېنوي دا نه چې په سپکه ورته ګوري بالکل او بیا چې هغه هر تنقید وکي خدای دې وکي چې هغه تنقید ګسه غلط هغه دوی ښه په ورین تندي باندې برداشت کړي او در خپله وسه پورې او هغه ته د هغه د تنقید جواب ورکړي نو د دې څه به انشاءالله ډېره بهتري راسي. موږ خپله د ماډل سکول هر پیرنټس ته دا دعوت ورکوو هر کال چې دوی راځي بچی داخلوي موږ ته یې باید هره ورځ راتلی سي ستا پر بچي حال کولی سي موږ ته ستا د بچي معلومات درکولی سو خو دا به نه وي چې تا موږ ته بچی را داخل کړي بیا ته یو کال بعد حال پسې کوې چې زما زوی پاس سو فیل سو څنګه سو. داسې واقعات هم راغلي دي چې یو کوچنی 3 میاشتې مسلسل سکول له نه دی راغلی پلار په دې نه دی خبر چې زما زوی سکول له ځي که نه ځي. اوس په دې کې د سکول هم قصور دی د والد هم قصور دی ځکه بنیادي مسله دا ده د سکول او د والد تر مابین چې کنیکشن نه وي د دې تاوان چې دی هغه کوچني ته وررسي. په دې کې مرسته یو خبره ته وکړه په دې کې خو موږ د پرایویټ سکول په دې کې تعریف کوو چې پرایویټ سکول چې یو ورځ د کوچني سره یا څه به تکلیف دی ټلیفون وکړي په سرکار کې دا شی ول نه چې په دا کوچني په ټلیفون وکړي دا والد ته چې بھائی ستا بچی دین چیرې نه راغلی یا د 2 ورځې کې دا 15 ورځې کې بالکل په دې کې تعریف سکول د قابل تعریف دی پرایویټ سکول والا یو شک نشته پرایویټ سکولو دا شی واقعي قابل تعریف دی چې کوم سکولونه کوي په کار د په دې کې نور بهتري راسي او سرکاري سکولو ته په کار ده چې د هر پیرنټ زکه د موبایل دور دی د ګردو سره پیکیجان لګېدلی د هر ټیچر سره کلاس انچارجان زموږ په سکول کې خو دا روایت شته خو زه ګرد سرکاري سکولو خبره کوم. موږ په کار ده چې د پیرنټ سره دا زموږ ډیوټي ده دا زموږ فرض دی چې د پیرنټ سره موږ ټلیفون کوو بلکې که زه په ګریډ کالونۍ کې وم که دلته وم موږ ته چې یو کوچنی چټۍ اخلي د عادي چټۍ بعد یا د سکول په نیمه کې لا هم موږ د ده والد ته ټلیفون ورکوو چې بھائی ستا زوی چټۍ غواړي واقعي دا مسله دا رنګه ده موږ چټۍ ورکوو نه ورکوو موږ تر خپله وسه پورې دا کار کوو خو ظاهره ده ګرده سکولونه به یې کیدای شي نه کوي نو په کار دا ده دا شی لازمي سي شروع سي په دې کې د ایجوکیشن افسرانو هم ډېر غټ رول دی نو انشاءالله دوی به هم خپل همت کوي کوم راپورته کېدن ضروري دی کوم به راپورته کوو. ډاکټر کریم الله صاحب یو جهان مننه